ساحرانو نجومیانو فرعون ته دا خبره کړې وه چې په دې بني اسرائیلو کې یو نوجوان راتلونکی دا چې دغه په وجه باندې ستا حکومت هغه به تس نس کېږي. هغه د ماشومانو د قتل حکم ورکړه او په زرګونو تعداد کې ماشومان د په حکم باندې قتل کړي شو. او بیا د دوی د خدمت لپاره هم د کسانو د کمی یره پیدا شو. نو به فیصله دا وکړه چې یو کال باندې ژوندۍ پرېږدي، یو کال باندې مړه کوئ، چې کوم ژوندي وي چې دا کم از کم زموږ غلامان وي چې خدمت کوي. او د الله تبارک وتعالی قدرت و چې په کم کال باندې دوی د ماشومانو د قتل فیصله کړې وه، په دغه کال باندې حضرت موسی علیه السلام پیدا شو. او دا مور بیبي ته حکم ملو شو چې ته دا په یو بکس کې بند کا او سمندر ته وغورځوه. او چې کله د وغورځو د فرعون کور مخې ته راونیول شو. مشهوره واقعه ده، بار بار اورو. رب کائنات قدرت چې د موسی علیه السلام پرورش انتظام د فرعون په محل کې په ډېر لوی عزت او تکریم سره الله تبارک وتعالی د هغې انتظام وفرمایل. او بیا چې کله موسی علیه السلام یادېدو نو د فرعون د زوی په نوم باندې به یادېدو او یو شهزاده حیثیت سره ورته مقام حاصل و. او چې کوم پروتوکول د یو شهزاده وي هغه سي د حضرت موسی علیه السلام. او دې چې ورو راغټېدو نو خپل قوم باندې د بني اسرائیلو باندې دا ظلمونه به ده کته او دی دنه ورته به پریشانه کېدو او د خپل وس مطابق د هغوی فیصلې کولې، د خپل وس مطابق د هغوی د ظلم نه د بچ کولو کوشش یې کو. او بیا دغه کوشش په دوران کې چې کله موسی علیه السلام یو ګوري چې بني اسرائیل لګیا د یو قبطي سره جنګ کوي او د خلاصولو په نیت باندې موسی علیه السلام هغه له سپېړه ورکړو، نو هغه د هغې نه هلاک شو. فوکزه موسی فقضا علیه. موسی علیه السلام د دغه قتل خطا نه بعد هجرت وفرمایل مدین طرف ته. هلته کې د حضرت شعیب علیه السلام لوڼو سره په یو کوی باندې ملاقات وشو. موسی علیه السلام د هغوی خدمت وکړو، هغوی کور ته رالل. شعیب علیه السلام ته وایي چې یو ډېر امانتدار او یو ډېر عاجز او متواضع انسان مونږ کتلی دی، خدمت دپاره هغه قبول کړه. بهرحال د موسی علیه السلام نکاح موسی علیه السلام چې د حضرت شعیب علیه السلام یو لور سره نکاح وکړه او بیا واپسې کې چې کله د خپل مور پلار سره ملاقات دپاره حضرت موسی علیه السلام مصر ته راتلو، لاره کې الله تبارک وتعالی په کوه طور مقام طوا باندې وحی نازل شو او موسی علیه السلام ته معجزات ملو شو او حکم ورته دا ملو شو چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته لاړ شه او هغه دعوت ورکړه، هغه سرکشه شوی دی. لہذا موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی نه دعا وغوښتله چې واجعل لي وزیرا من اهلی هارون اخي. زما رور هارون علیه السلام چې دا زما معاون او مددگار وګرځوه چې دې سره زما مټې مضبوطې وي او هغه فصاحت او بلاغت عمر کې شته دی او د فرعون د ظلم نه زه یوازې یریږم، داسې نه چې هغه موږ ته نقصان نه رسوي. لهذا د موسی علیه السلام په دعا باندې الله تبارک وتعالی حضرت هارون علیه السلام ته هم نبوت او پیغمبري ورکړه. او دغه دوه رالل د فرعون په دربار کې کلمه حق وي. نو کم معجزه الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته ورکړو، هغه معجزه ورته ښکاره کړه. د امسا ولا معجزه، ید بیضا ولا معجزه، چې خپل لاس مبارک به ترخت دن کو او چې بهر راوېستو نو د نور په شانتې به ځلېدو بغیر د عیب نه. عیب نو بلکې دا نه څه بیماري وه نه څه عیب، بلکې دا معجزه وه.
نو دغه معجزات الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام له ورکړو ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات نه لوی معجزات الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته ورکړو او دی معجزات سره فرمایل چې لار شه او فرعون ته دعوت ورکا د شرک او د کفر نه منی کا او دا په دربار کې کلمه حق ویا او بیا د ته وای چې دا بنی اسرائیل چې کم په زرګونو تعداد کې تا زما قوم چې د خپل غلامان جوړ کړي دي دغه بنی اسرائیل چې د پیغمبرانو اولاد خود دوی د خپل نافرمانی په وجه باندې دوی دغه مقام ته رسیدل لہذا موسی علیہ السلام د دوی د خلاصۍ لپاره د دوی د آزادۍ لپاره یو ډیر غټ قربانی ورکړه د فرعون په شانتي ظالم جابر په دربار کې ودرېدو کلمه حق وی او موسی علیہ السلام وتوی وقال موسی او موسی علیہ السلام یا فرعون انی رسول بشک از رسولی من رب العالمین د جهانونو د پروردگار د رب العالمین د طرف نه را لګل شي ما حقیق ما له مناسب دی العلا الله اقول چې بیان نکړم علی الله په الله باندې الا الحق مگر رختیا خبره د رب العالمین د طرف نه راغلم نو مال مناسب نه چې بغیر د حق نه بل خبره سوکم یعنی کوم خبره چې کوم نه دا بر حق دی قد جئتكم ما روړ تاسو ته ببینه واضح دلیل من ربکم استاسو د رب د طرفنا فارسل پسول غاد معیا ما سره بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل ما سره ورغه چې کوم تا غلامان جوړ کړي زما د قوم نه چې زه دا بوزم خپل علاقې ته لا شو خپل کنعان ته خپل علاقه آباد د زما د قوم چې د غلامین آزاد کما سره پریدا قال دویل ان كنت کچریتا جئت بآیه روړ دې سم معجزه فأتي بها نرولاغا ان كنت من الصادقين کچریت رښتیا وونکو نا رښتیا ونه معجزه پیش کا تاسو څه دلیل دی چې ته د الله پیغمبري نو څه دلیل خو موږ ته وخه فالقى عصاه پس اور زولد امساخ پلا فاذا هي نو ناگهان غشوا ثعبان مبين اجدها اخکاره دا د موسی علیہ السلام معجزه وا بیا موسی علیہ السلام فرعون دربار تراغي هغه ته د توحید دعوت ورکو د شرک نه منی کو او چې د کوم دعوا کړو ان ربکم الاعلى زه د ټول نه اوچت ربی ما دینه منی کو چې دا مکوا د شرک او د خدای دعوا مکوا موسی علیہ السلام ورسره مناظره وشو موسی علیہ السلام له دلایل ورکو فرعون خپل دلایل ورکو موسی علیہ السلام ورته فرمایل دغه معجزه د فرعون د طرف نه دا اعلان وشو چې دا ټول ساحران جادوګران هغه راجم کړی شي د موسی علیہ السلام ته کوم معجزه الله تبارک وتعالى ورکړو هغه د یو امسا په صورت کې چې هغه اورزول اجدهات جوړ شو د ټول ساحرانو هغه په سونو کې کوم سونو تعداد کې کوم دوی پړي غرزول او دغه ماران جوړ شو نظربندي و ساحران په پوښو او هغه چې د موسی علیہ السلام په نبوت باندې د الله په وحدانیت باندې ایمان وروړو او فرعون چې دغه ټول بیا شهیدان کو ټول شهیدان شو